السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه مفتي صاحب خیر؟ مفتي صاحب ما یو سوال کولو مایل چې یو حدیث شریف مفهوم دی کنه ما دي سوري چې کله یو خاوند خپل کورواله هم بستر لپاره راوړ یو هغه ته انکار کوي د سوجي چې یا من کارونه ډیر پلیستړي ما یا په خو مې ډیر ستړي ما د څه غټي شو نه خو لکه مطلب باندې ټایپو کې نو وایي چې په دې خبره باندې سار پورې لعنت وريږي نه دا خبره ټیک ده او کنه د حدیث نه یاسي جوړ شوی خبره ده د وضاحت راته کوي مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړه ده چې یو سړی د خپل بیبینا د کوروالي د لپاره مطالبه وکي چې دا غي سره کورواله وکي نزدېکات سره وکي او د بیبي د ته وایي چې زه ستړی ما د کور کار کړی دی زمې جارو کړی دی واړه مې قلار کړی دی وغیرہ زه ستړی ما زه د کار ته تیار نه یم زه کوروالي ته تیار نه یم لہذا زمانه قلار شي. نو آیا دا به د هغه حدیث مصداق وګرځي لکه حدیث کې چې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله یو نارینه د خپل زنانه د خپل کوروالنا د کوروالي مطالبه وکي د یوزه کېدل مطالبه وکي او دا زنانه ته انکار وکي نو آیا دا چې زنانه ستړي دا نو دا به د آی حدیث تلاندې راشي وکړه؟ جواب دا سره چې یو نارینه یو واده کړی د خپل بیبینا دا مطالبه وکي چې دا غي سره کورواله وکي دا سره جما وکي او دا زنانا د درابیبی نفاسنه دا یا حیزنه دا یا بل صدا سے بیماری و تنیشتا چې شریعت دا غینه منع کړی دا په دغه وخت کې د جما نو کو چرته دا ستړی را د کورکاری کړی دی واړی قلار کړی دی زې جارو کړی دی وړی غګلی دی او بیراخه جوړی لوخي انزلی دی دا هغه په وجبانه دا انکار کوي نو اصل ګناه مداخ کړي دا زنانا د درابیبی با انکار نه کوي په دغه ټیم کې د کوروالی نه ځکه چې دا خو د روټین کارونه دي چې هر ورځ په کورونو کې کیږي نو کو چرته هر ورځ دا سوشي نو ماحول په بل طرف ته لاړ شي نو زنانو له داسې دي په کار چې د دې خواندان د دوی مطالبه د کوروالو کې دوی انکارو کې د وجه رستړیوالي نه که چرته دا یو ورځ یا یو شپه انکارو کې بل شپه انکارو کې نو د دې دا خاوند د دې دا نارینه چې دا بل ځکه داسې بدکاری شروع کی بدفعلی به شروع کی چې شریعت دا غنه منع کړی دا نو زنانو ته درخواست ده چې شریعت په کم ټیم کې د جمانه پابندی نه دراوسته نو په کار د باغ ټیم کې باغ وخت کې د کوروالی نه انکارونه کی اگر کدوی ته ستړیواله رسیدلې د کور د کارونو د واجبه نو په کار د چې انکارونه کی او د خپل خاوند سره د خپل ملګری سره نږدېواله او کورواله وکي او که چرته داسونه شي نو معاشره به خراب شي او د دې د خاوند چې د په بدکارو پسې په زناونو پسې پسې شي والله اعلم. یو بل ملګری تاسو کړه ده چې آیا د یو کس نه د سار منځ قضا شي نو آیا د سار د منځ بیا سټیم راګرځول پکار دي یا تر کوم ټیمه پورې د سار د منځ بیا کیږي؟ جواب دا سره چې د یو کس نه د سار منځ قضا شو اول هو قضا کول لري پکار بیا که چرته د یو کس نه د سار مونږ قضا شو دی وده یا بل څه حاجت ته پېښ شوی دی او د سار مونږ نه قضا شو نو بیا به داسې کار کوي چې د زوال د ټیمو پورې د زوال د وخت پورې د سار 2 رکعاته فرض او 2 رکعاته سنت دواړه وکړي او که چرته د زوال وخت ته وړي د ماسپخین ټیم داخل شو نو بیا به د 2 رکعاته فرض کی او سنت به بیا پریدي بیا د سنت کولو حاجت پاتې نشو ځکه موږ ته قضا شوی د زوال د وخت پورې بعد سار سنت کوي او فرض بم کوي او چې د زوال ټیم تیر شو لکه مثال په تور لاس یو له صبحونه نا وخت شو نو بیا به 2 رکعاته فرض کوي او د سار سنت بیا پاتې دي د قضا نشته ده که چرته د ماسپهینه پورې ونه کو نو مازیګر کې که ماهامي که ماسوتنی قبل ورځي قبل ورځي کاپته بادي کمیاش بادي خو دغه سار د 2 رکعاته فرض موږ به ډیر راګرځي پدای کې چې نو معاف کېدل نشته ده که هر کله خو دغه 2 رکعاته قضا برابر ګرځي والله اعلم.